د الله رب العالمین 3000 صفتی نمونه دي. هغه 3000 صفتی نمونو کې زر نمونه فرشتو ته معلوم دي چې هیڅ چاته نه دي معلوم. دغه علم صرف فرشتو ته دی او باقی 2000 پاتې شو. په هغه 2000 کې نور نمونه د الله رب العالمین زر نمونه هغه صرف پیغمبرانو ته معلوم دي. د پیغمبرانو نه علاوه هیڅ چاته الله نه دی ښودلی او باقی چې کم زر نمونه پاتې شو په هغې کې 300 په تورات کې راغلي دي، 300 په انجیل کې راغلي دي او 300 په زبور کې راغلي دي. نو 900 شو. 900 خو تورات، انجیل، زبور او باقی 100 نمونه پاتې شو. په 100 کې یو کم 100 په قرآن او په حدیث باندې تقسیم شوي دي او یو نوم چې کم آخري پاتې شو هغې ته اسم اعظم ویلی شي. د اسم اعظم خواصو کې دا راغلی دي چې اسم اعظم چا سره وي نو هغه که وغواړي چې زه په ځمکې یم اسمان ته دې وخېجم نو د ده دغه دعا د ده دغه منشا به سمدستي قبلیږي ځکه د سره اسم اعظم والا قوت و طاقت. مسلما اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الا بذکر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظیم. رب العالمین دا خفه شوي زړونو تذکره کوي. هغه زړونه چې هغې سره د سکون لا تعلقي ده، هغه زړونه چې هغه سکون پسې کوشش کوي، تکل او تلاش کوي. د هغې زړونو په باره کې رب العالمین فرمای الا خبردار بذکر الله تطمئن القلوب. په ذکر د الله سره زړونو ته اطمینان، تسلی او سکون ملاویږي. رب العالمین مونږ تاسو له د حد نه زیات بې اندازې نعمتونه راکړي دي. په مونږ باندې ډیر زیات احسانات د الله رب العالمین د جانب شوي دي. په مونږ ډیر انعامات د رب العالمین د جانب نه شوي دي. اوس د هغې ټولو نعمتونو شکریه ادا کول دا زمونږه اهمه ذمه داري ده. رب العالمین مونږ له څه راکړي دي د هغې شکریه دا چې مونږ تاسو ادا کوو نو د شکریا طریقه بسوي انسان یو نعمت یاد کی ځان ته وړاندې کی یا الله شکر دی چې دا نعمت ته را کړی دی، الحمدلله چې دا احسان دی را سره کړی دی. اوس ټول نعمتونه چې ته یادې او بیا په هغې شکریا ادا کوې نو ستا زندګي به تمام شي، خو د نعمتونو ګنتي او شمیره دا به تمام نشي. قرآن کې د دې په خپله باندې رب العالمین تصدیق کوي، فرمایي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. زما د نعمتونو شکریا کا ادا کوئ، زما د نعمتونو شمیر که کول غواړئ لا تحصوها تاسو یې او به نه شمیرلی شئ. نو معلومه شوه چې کوم بیان الله رب العالمین ورکوي چې تاسو زما نعمتونه شمیرل غواړئ نو ستاسو د وس نه بهر ده، تاسو یې شمیرلی نه شئ. نو الله چې په خپله باندې دا تصدیق کوي نو انسان له په دې کې بیا اړو د شک کولو څه گنجایش پاتې نه شو. انسان د دا یقین وکړي چې د الله د نعمتونو شکریا ادا کول دا زمونږ د وس نه بهر خبره ده. حضرت داود علیہ السلام هم د دې خبرې تصدیق کړی دی چې د الله د نعمتونو شکریا څوک نشي ادا کولی. حضرت داود علیہ السلام یو ځل رب العالمین ته گویا شو پروردګاره تا خو ما سره ډیر احسانات کړي دي، ډیر نعمتونه دې را کړي دي، که زه ستا د احساناتو بدله درکول غواړم، ستا د نعمتونو شکریا ادا کول غواړم نو ستا نعمتونه خو ډیر دي چې زه شمیرلم نشم. نو زه چې اون شمیرم نو شکریا به د څه ادا کمه او فرض که ټول نعمتونه مې وشمیرل او د هغې ټولو شکریا مې ادا کړه نو زه یو شکرګزار او شاکر بنده جوړ شم. او کم چې شکرګزاري نو دا دینداره دی، دا فرمان بردار دی، نو ما خو دا شکر وویسته نو دا دی په ما بل نعمت وکړه چې زه د شکرګزار او شاکر کړم. نو د دې په وجه د ټولو نعمتونو شکریا ادا شوه، خو دا یو نعمت تبار دی چې په ما دا احسان وکړه چې زه د شکرګزار وګرځولم. د دې د وجه داود علیه السلام خپل اعتراف وکړ پروردګاره زه کمزور یم، د دې خو زه شکریا نشم ادا کولی.
رب العالمین وتفرمای الان قد شکرت یا داود چې دا عاجزی دی را تخکار کړه ګوې چې تا زما د ټولو نعمتونو شکریا ادا کړله. موږ تاسو د رب العالمین د نعمتونو او د رب العالمین د احساناتو مستحق رب العالمین موږ سره احسانات وکړل او په موږ باندې انعامات وکړل، په موږ نعمتونه تقسیم کړل او ویشل نو اسې نه دي راکړی مونږ ته الله پاک ته د دې نعمتونو اهل ښکارېدو، د دې مستحق ښکارېدو، نو ځکه رب العالمین مونږ له دا نعمتونه راکړي دي. اوس چې مونږ باندې الله پاک دا یو ګمان کړی دی چې تاسو د دې نعمتونو اهل یې، تاسو د دې مستحق یې، نو دا د الله ښکلی ګمان دی او د الله ښکلی فیصله ده زمونږ په باره کې. نو مونږ الله ته ښه ښکارېدو، مونږ شکر گزار ښکارېدو، نو ځکه رب العالمین مونږ تاسو له نعمتونه راکړل. اوس د دې نعمتونو شکریا ادا کول دا بس سره کیږي. نو رب العالمین فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم، زما د نعمتونو شکریا هم ادا کړه زه به درله زیات کما، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، که د نعمتونو بې قدري درنه وشوه نو بیا وورئ چې ګورئ زما عذاب ډېر سخت دی. نو د الله پاک عذابونو ته مونږ د ټینګي نه یو، ځان ورته نیسلی نشو. د دې په وجه الله پاک د مونږ او تاسو د عذابونو نه وساتي. د الله په شکر گزارو خلکو کې د رب العالمین مونږ او تاسو شمار کی. بنده چې روزانه الله 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 وظیفه کوي، روزانه الله یادوي، نو دا بنده په شکر گزارو کې شمارلی شي. او کم بنده چې د الله رب العالمین د ښکلې مبارکې بلند و بالا عظمت والا خوږې نامې نه غافل شو، نو دا انسان د رب العالمین په نظم باندې ناشکر ګڼلی شي. د دې په وجه موږ به هر وخت په هر لمحه کې الله 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 کو، هر وخت به مونږ الله رب العالمین یادو. تاسو ګوره د الله دومره ښکلې نامې دي او د ټولو نامو نه زیاته بهترینه نامه چې د ټولو نومونو نه افضله ده، نو هغه اسم ذات ورته ویلی شي. هغه یو نامه د الله رب العالمین د الله، دا د ټولو نه غوره بهتر او افضل نوم دی. د دې په وجه الله 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 ډیر ډیر ویل پکار دی. الله رب العالمین ډیر نومونه لري، ډیر صفتونه لري. د دې په وجه باندې رب العالمین یو حدیث مبارک کې راغلی دی چې څومره ډیر صفتونه لري، دا هم زیات نومونه هم صفتی لري. خدا نه د چې څونه نومونه دي هغه همره صفات دي. د الله صفات لا محدود دي، د الله د صفتونو احاطه څوک نشي کولی. څومره چې د الله خدایي لویه ده، دغه همره د الله صفات هم بې شمیره دي، احاطه یې څوک کولی نشي. او بهرحال یو حدیث مبارک کې راغلی دی د الله رب العالمین 3000 صفتی نمونه دي. هغه 3000 صفتی نمونو کې زر نمونه فرشتو ته معلوم دي چې هیڅ چاته نه دي معلوم، دغه علم صرف فرشتو ته دی. او باقی 2000 پاتې شو، په هغه 2000 کې نور نمونه د الله رب العالمین زر نمونه هغه صرف پیغمبرانو ته معلوم دي. د پیغمبرانو نه علاوه هیڅ چاته الله نه دی خو او باقی چې کم زر نمونه پاتې شو، په هغې کې 300 په تورات کې راغلی دي، 300 په انجیل کې راغلی دي او 300 په زبور کې راغلی دي. نو 900 شو، 900 خو تورات انجیل زبور او باقی 100 نمونه پاتې شو. په 100 کې یو کم 100 په قرآن او په حدیث باندې تقسیم شوي دي، او یو نوم چې کم آخري پاتې شو هغې ته اسم اعظم ویلی شي. د اسم اعظم خواصو کې دا راغلی دي چې اسم اعظم چا سره وي نو هغه که وغواړي چې زه په ځمکې یم اسمان ته دې وخیږم، نو د ده دغه دعا د ده دغه منشا به سمدستي قبلیږي، ځکه د سره اسم اعظم والا قوت و طاقت دی. که یو بنده وایي چې زه په اسمان یم ځمکې ته دې ورسم،
پزمکه یم اسمان ته ورسم، په شمال یم جنوب ته، په جنوب به شمال ته، مشرق او مغرب چې چرته ویل غواړي او چرته تلل غواړي، او چې د سره اسم اعظم د دې دومره طاقت او اختیار دی چې رب العالمین د دې اسم اعظم په برکت باندې سمدستي د هغه کارونه کوي. نو اسم اعظم هغه یو داسې نامه ده چې دا هیڅ چاته معلومه نه ده، خو بعضې احادیثو کې راغلي دي چې د الله دغه 3000 یو کم 3000 نمونه دي، دغه ټول نمونه چې راواخلي او د هغې نه چوڼ وګورې نو د ټولو نه افضل نوم به د الله وي. یو چې کم اسم اعظم دی او کم اسم ذات دی دا د الله دی، ته به وې الله، ګویا چې تا ټول صفتي نومونه الله ته وړاندې کړل، د هغې نه پس د پې سوال وکړو نو ګویا چې دا اسم اعظم دی. نو تاسو الله 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 ډیر ډیر وایې، رب العالمین به یقینا چې تاسو له هر څه په دنیا او په آخرت کې درکوي. ستا د دنیا چې څومره ضروریات دي تاله پوره کوي، د آخرت چې څونه ضروریات دي تاله پوره کوي. د دې په وجه باندې الله ډیر ډیر یادول پکار دی. انسان چې خپل زړه صفا کول غواړي، ځکه یو د انسان ظاهر دی لکه دا بدن چې مونږ تاسو ورته ګورو او ښکاري نو دا ظاهر دی، او یو باطن دی چې کم بدن دی دی کې دننه هم یو انسان دی او هغې ته ویلی شي روح، او اصطلاح کې ورته باطن هم ویلی شي. د دې په وجه انسان ظاهر دی هم پاک کی او باطن چې پاکول غواړي. تاسو ته ما مخکې ویلو ابراهیم علیه السلام ته رب العالمین حکم ورکړ، یا ابراهیم خپل زړه دی اووینځه، زړه دی صفا کا، یعنی باطن دی صفا کا. ابراهیم علیه السلام فرمای پروردګاره دا زړه بهر د راوستو نه دی چې زه روباسم، کنګالې کم اوی وینځم صفای کم، نو دا به زه څنګه وینځم؟ رب العالمین ورته ارشاد فرمای ابراهیم علیه السلام د خپلو سترګو په دوو تویو شوي اوښکو باندې دا خپل زړه صفا کا. د دې نه دا مطلب چې څومره ګناهونه انسان نه وشي په هغې باندې د سترګو نه اوښکې توی کې الله ته جړه وکړي، د سترګو نه اوښکې لاړې نو د دې سره د انسان باطن صفا شو. نو د انسان باطن دا په اوښکو تویدو باندې، او یو دویمه وظیفه داره چې د انسان باطن روحاني ته ورده چې څونه روحاني امراض د هغې اصلاح او علاج هغه د الله رب العالمین په ذکر باندې کیږي. زړه په ګناهونو باندې ککړ شي چې د ذکر شروع کی، زړه واپس بارونق او چمکدار شي، روخان او منور شي. یو حدیث مبارک کې راغلی دی، پیغمبر علیه السلام فرمایي یو انسان چې یو ګناه او یو بدی وکي نو د په دې زړه باندې د ګناه یو تور ټکی وشي، یو تور داغ په ولګي. بیا وخت تیرېدو سره بل ګناه یا وکړله، د بل ګناه د وجې نه بل تور داغ په زړه باندې ولګېدو. نو د دې مثال به دا درکم چې تاسو یو د چرګې انډه راواخلئ او په هغه انډه باندې په تور مارکر باندې روزانه یوه توره نښه کوئ، نو دغه انډه یو وخت به داسې راشي چې مکمل د تورو ټکو د وجې ټکه توره به ښکاري. نو د انسان دا زړه محدود دی، داسې خو نه چې ګنې ډېر لوی دی، په ګس طرف ته سینه کې داسې د نشپاتې برابر زړه دی، په دې باندې د ګناه یو داغ لګېده، بل داغ لګېده، بل داغ یو وخت به داسې راشي چې ټول زړه به د ګناهونو په دې ګندګۍ باندې آلوده شي، ککړ او ګنده به شي. د دغه زړونو په باره کې قرآن فرمایي ختم الله علی قلوبهم، د دغه خلکو په زړونو باندې الله مهرونه د جباریت لګولي. اوس دوی ته روز به شپه ښکاري او شپه به ورته روز ښکاري چې څه وي حقیقت به هغه نه وي، دې خلکو ته به حق باطل او باطل به ورته حق ښکاري. نو دوی باندې مهر جباریت لګېدلي او زمونږ او ستاسو د ګناهونو په وجه زمونږ زړونه ککړ شو، اوس دا زړه زمونږ ګنده شو، دا به صفا کول غواړي. نو د دې دپاره درې لارې دي. د ټولو نه اولنۍ چې کومه بنیادي لاره د بنده د په اخلاص سره توبه وباسي،
یا ایها الذین آمنو اے مومنانو توبو الی الله توبه نصوحا الله ته تاسو په اخلاص سره پخا او کلک توبه وباسه نو رب العالمین به درته ټول ګناهونه معاف کی د زړه غزنګ به درله اخوا کی اړه به درله صفا کی دویم لاره دادا چې تاسو الله ته سترګو نه اوښکې توی کې او جاړې د ندامت اوښکې راتوی کې الله ته فریاد وکې نو په دې اوښکې تو یولو بس تاسو زړونه پاک شي قطره تخرج من عین المؤمن خیر من الدنیا وما فیها یو اوخه چې د مؤمن د سترګې نه د الله د یری د وجه نه راوتله خیر من الدنیا وما فیها دنیا او سچ په دنیا کې دی دغه یو اوخه د پاره د ټولو نه غوره افضل او بهتر ده. درې ملار چې د انسان ګنده زړه په پاکیږي نو هغه الله 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 کول دی الله بار بار یادول دی د الله پاک ذکر کول او د خپل نامو ورت کول دی په دې باندې ګنده زړونه پاکیږي. یو بنده دی هغه اوس په نکور ته راوړی دا پاغې باندې اوبو توی دی یو وخت داسې راغی چې دی غافل او د دغه اوسپنې نه او د خیال نه ساتلو حفاظت نه کو کله خاورې پروتې کله په اوبه پروتې وړو په ارس اړولې راړولې دي نه یو وخت داسې راغی دغه قیمتي اوسپنې ته زنګ لګېده اوس دا مالک خفه دی د ته نن احساس وشو چې دا خو ما ډېر لوی تاوانو کو قیمتي اوسپنه ده ارانه ضایع کېږي نو دی به څه کوي د دغه اوسپنې نه ګن دغه زنګ ختمولو دپاره دی به یو کار کوي چې دی به دا په ریګمال باندې صفا کوي چې دی په ریګمال باندې صفا کي نو زنګ ته لاړو خو دا اوسپنه چې په کوم ورځ نوې حالت کې د راوړه نو هغې کې چې کم چمکو ریګمال وخلو سره د هغې اوریجنل اوسپنې نه زیات چمک پکې پیدا شو او همدغه شان د انسان په زړه باندې د ګناهونو داغونه لګي نو د دې مؤمن مسلمان زړه خو اول نه قدرتی طور چمکدارو پاکیزه و منورو بارونق و روخانو خو چې کله ګناهونه وشو نو زنګ په د ګناه ولګېد داغ په د ګناه ولګېد نو اوس چې نن په دې ځای کې دته احساس وشو چې دا خو ما غلطي کړې ده دومره قیمتي اساسا چې کم قیمتي زړه د الله کور دی لکه حضرت موسی علیه السلام خپل قوم سره خبره ترې کوي قوم ولا راغی وی ته چې وی چې زما الله او منه زما الله او منه نو مونږ به ومنو خو ستا د الله چې ته ور در لري که نه که چې ته ور درې وي چې ته کور وي د ناستې ولاړې ځای وي رهایشګاه وي راته وښایه چې مونږ وله په جرګه لاړ شو معافي به هم ترې وغواړو او وسره صلح راضینامه به مو کو نو ته راته وایې ستا رب کوم ځای کې اوسېږي نو موسی علیه السلام خاموش پاتې شو سمدستی جبرائیل علیہ السلام راغې د الله محبوبه الله پاک پتا سلام وی او بیا د خپل امت ته دی وی موسی علیہ السلام ته الله فرمایي د جبرائیل په واسطه وی د امت ته دی وایا چې تاسو وای چې ستا الله کوم ځای کې اوسېږي نو زما الله د مسلمان په زړه کې اوسېږي او هغه زړه چې د انسان د نیکو عملو د وجې پاک شوي نو پاکیزه زړه کې الله اوسېږي معلومه شوه چې د مؤمن دا زړه ډېر قیمتي دی او لوی اساسه ده نن بنده ته احساس شو چې دا خو د الله کور کې دی شو مانه په ګناه غلاظت سره ګنده شوی او د ګناه په زنګونو ککړ شوی دی دته احساس شو چې دا خو پاکول غواړي په اوسپنه باندې زنګو لګي ریګمال ته ضرورتي زړه ته د ګناه داغ او زنګونو لګي نو توبې ته ضرورت دی او ذکر ته ضرورت دی نو چمک به ترې نه وځي پړق به ووایي روښانه منور به شي او ستا د زړه سکون تا ته واپس به میلو شي د حضور علیه السلام د داسې ګنده زړونو په باره کې فرمایلی دي لکل شیء ثقالتن د هر یو سیز د پاره چمک وستون کې شي وي لکه د اوسپنې نه چمک وستو د پاره ریګمال دی د سپلی او د پیزار د چمک وستو د پاره برش او پالش دی نو لکل شیء ثقالتن د هر یو سیز د پاره چمک وستون کې شي به وي
وسقالت القلوب ذکر الله او د زړونو نه چمک وستونکي شی هغه ذکر الله دی. روزانه بار 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 ډیر په کثرت سره وایه الله الله الله. ته چې الله الله کې رب العالمین چې ته د الله نه څه غواړې هغه تعالی درکوي. ته چې څه غواړې په زړه کې څه مرادونه لرې هغه به رب العالمین تعالی درکوي. نو بار بار الله الله ویل پکار دی. او مونږ پښتانه یو د یو بل نومونه روانو. اکثر یو نوم عبد الرحمن خلق وته رحمان وی یا فضل الرحمن نو څوک وته فضل وی څوک وته رحمان وی. زب خپل نوم یاد کم چې سلیمان شاه دی نو څوک به سلیمان وی څوک به صرف شاه وی. نو د هر چا نوم خلق نیمګړی وی او د الله دومره ښکلې نامه ده چې دا خلق نیمګړی وی نو بیا هم هغې نه الله مراد وي. لکه تاسو وګورئ د الله ښکلې مبارکه نامه ده الله. نو دې نه دا اولنې الف لري کا نو الف چې ته ختم شو نو لله ما فی السماوات و ما فی الارض. د الله د پاره هغه څه دي چې په اسمانونو او په ځمکو کې دي. که فرض کا دغه اولنې لام د تنه لري کو نو بیا له پاتې شو له ما فی السماوات و ما فی الارض. د الله د پاره هغه سری چې په اسمانونو او په ځمکو کې دي. فرض کا دا دویم لام د تنه لري کو نو څه پاتې شو نو صرف هو پاتې شو. او قل هو الله احد معلومه شو چې الله هغه الله دی چې یو دی. نو د الله دا دومره ښکلې نامه ده که دا څوک رانول غواړي نیمول غواړي کټکول غواړي مختصر کول غواړي دی کې فرق نه راځي. اطلاق به په هغه الله باندې کېږي. او که فرض که صرف دغه هی پاتې شو دا هو دمته نه لري که جو لا کها وہ لا ہوا جز لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا صرف الله ہوا. چې دنیا کې داسې دي دا ته ټول د مخې اخوا کا صرف یو رب العالمین پاتې کېږي. نو مونږ او تاسو به الله الله کو ذکر فکر بکو الله به بار بار یادو. یقینو کې تاسو د زړونو نه تلی سکون د زړونو نه الوتلی سکون او خوشحالي تاسو زړونو ته واپس براشي. تاسو زړونو به د هغې ښکلې رونق او د ایمان د رڼا کورونه جوړ شي. تاسو ته سکون آرام او راحت به ملو شي. دلی سکون چې درته ملو شو خوب به د په خوشحالي وي ویښه به د په خوشحالي وي جون به د خوشحالو تیریږي. د دې د وجې هر وخت الله الله کول پکار دی. منده ته دنیا کې پریشانې وي د خپلو پریشانو نه ځان ویستل غواړي نو دله پکار دی چې دی هر وخت الله یادوي. بعضې د الله صفتي نومونه دي په هغې کې ډېر لوی کمال پروت دي. نو د الله په صفاتو باندې الله نه غوښتنه کوئ. لکه یو حدیث مبارک کې راغلی دی د خپلو ضروري دنیاوي حاجاتو د پاره روزانه یا حنانو یا منانو ډیر ډیر وایه. تعداد نه بلکې چې څونه ډیر درنه ویلې کېږي هغه هم روایه یا حنانو یا منانو دا ډیر ډیر وایه. اوس د دې پښتو کې مطلب سره د الله صفتي نومونه دي. د حنان څه معنا ده او د منان څه معنا ده. اول به زه تاسو ته ووایم چې د منان معنا او مطلب دا دی یو بنده دی چې هغه چا نه سوال وکړي نو دغه چا نه سوال کړی دی هغه به یا ورکل وکړي یا به نه کړي څه به ورکړي یا به ورنه کړي. خو الله رب العالمین منان ذات دی. ته ترې نه غواړې امید درکوي نه غواړې امید درکوي نو دې ته ویلی شي منان. او یا یو بنده دی هغه بغیر د سوال کولو نه تا ته معلومه شو چې دی به ما نه څه غواړي نو ته به جیب ته لاس کې او چې څه د نه غواړي د هغې نه زیات ورله ورکړي نو دې ته منان ویلی شي. نو دا صرف رب العالمین کیدی شي چې بنده ته حاجت دی د هغه د حاجت د غوښتو طلب نه مخکې وله ورکړي او چې بنده څونه غواړي د هغې نه زیات وله ورکړي نو دا رب العالمین دی چې منان ورته ویلی شي. یو بنده مخامخ را رواني او تا ته اندازه را چې دی به ما ته لاس نیسي سوال به کوي د هغه سوال کولو نه مخکې ته په ځان پوه شو چې دی څه غواړي ته بټوې ته لاس کوي جیب پرس وغیره ته لاس کوي چې څه غوښتل د هغې نه زیات دی ورکړه. دا مناني صفت دی صفت منان دی.
نو رب العالمین داسې کولی شي او رب العالمین داسې ذات چې دا عمل کوي چې ته نه غواړې او غوسته دې ملانی خو الله پاک محسوس کی د په زړه کې دا مقصد دی او دا حاجت دی فورا یې د لدر کې نو دا رب العالمین منان دی دویم د الله صفت یا حنانو نو حنان ستوي چې یو بعضی خلک په مونږ ټولو کې داسې خلک شته چې بعضی خلک اغینه سوک خفشي نو دی بیا په آرام نه کینی دی ډیر بے قرار چې مان دا بنده ولې خفه دی د بل چا خفغان او تکلیف نشي برداشت کوله دی طویل شي حنان نو رب العالمین د خپل بندیانو تکلیف نه برداشت کوي نه خوشاليږي په د چا تکلیف باندې الله خوشاليږي نه د هر چا چې تکلیفي الله پاک په خفقیږي غ تکلیف ته پورته کینو دې ته حنان ویل شي پیغمبر علی السلام فرمایي چې حضور علی السلام له یو صحابي راغی او هغه ته تاسو کوي په جهنم کې بل ټولو نه اخره پورې سوق پراته وي داسې سوق به چې په جهنم کې به ډیر وخت رہی حضور علی السلام مت فرمایي او داسې به یو بیا حضور علی السلام یو واقعا ذکر کړه وای په جهنم کې به داسې حالات وي چې د جهنم کوم داروغه د مالک وته وي هغه فرشتہ او د جهنم نه چار چاپیر نور سونه فرشتي وي هغه به یو आवाज اوري د جهنم نه یو کریکه براخیږي او هغه کریکه اسی کریکه نه پاغي کې څه خاص خبره کیږي خدا فرشته په نه پیږي نو حضرت جبرائیل علیہ السلام لاړ شي د الله د عرش د لاندې نه سجده او لګي الله پاک وتا حکم کې ارفع رأسک یا جبريل اے جبريل علیہ السلام دا خپل سر دې راپورته کوه تا ته ضرورت یا سم مسله رب العالمین ته د جبرائیل علیہ السلام فرمایي وي د جهنم د ویخ نه یو आवाज راخیږي خو پته نه لګي د आवाज د چا دی نو الله پاک ته فرمایي لاړ شه او په جهنم کې ویخ کې چې څوک دغه आवाज کوي نو دا ماته आवाज کوي چې یا حنانو یا منانو او د دې आवाज اوس تاسو ته پته لګي د تیر شوی زرو کالو داسې لګیا دی روزانه دا ذکر کوي یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو دا کرکی لګي جبرائیل علیہ السلام راشي د جهنم داروغه حضرت مالک هغه ته وی ته د الله حکم دی چې دغه بنده رو باسا په جهنم په ویخ کې وګوره چې کم زوی را پیدا کې روي باسه جهنم داروغه جهنم ته ور داخل شو د جهنم په دی ویخ کې غوپې وخی ګرځي را ګرځي واپس مایوس حالاتو کې راشي او جبرائیل علیہ السلام ته وی چې جهنم یو داسې بڑاس پریخې دی او داسې لمبي وخلې وي چې دنه پکې پته نه لګي چې کمې ګټې دي کم پکې کاڼې دي کم پکې انسانان دي دا هیڅ چا پکې فرق نه کیږي دا هیڅ چا پته نه لګي چې کومه ګټه ده او کوم انسان دی پته نه لګي دونه سخت عذاب دی جبرائیل علیہ السلام واپس راشي د الله پاک د عرش د لاندې تندې ولګي سجده ولګي رب العالمین بیا فرمایي ارفع رأسک یا جبرائیل واپس سر راپورته کې جبرائیل مسله صدا نه جبرائیل علیہ السلام ته پروردگار دن په جهنم کې پته نه لګي داروغم حیران دي چې دې کې ګټه کم دو انسان کم دي دومره سخت عذاب دي چې تمیز پکې نشو کوله رب العالمین جبرائیل ته نه پته ورکی وته وای داروغه د جهنم ته دا وایا چې فلانی وادي دا هغه کې یو کند دا پاغي کې دنه وګوره یو سړی به پروتي ډیر پازاب دی او دا کریکه داغه د خلینه راخیږي چې یا حنانو یا منانو ناروغه د جهنم سمدستي جهنم کې هغه نه پته باندې لاړ شي او دغه د جهنم په عذاب کې ککړ مبتلا بنده چې سوي لوي دی هغه ځان سر روچت کې او د الله عرش خواله راولي او ویدر جبرائیل علیہ السلام واپس د عرش د لاندې سجدو لګي رب العالمین ته فرمایي سر راپورته کې جبرائیل سوي لغواړي نو رب العالمین ته د جبرائیل دا سړی مخ کې وي د بدا आवाज کو چې یا حنان یا منان د جهنم نه مدل رسته دی نه دغه وخت کې الله پاک دا بنده ځان ته مخامخ کی زما بندا کما ټکانه د جهنم می درکړو وای عذابي څنګه دی دغه بنده په جړا شي ډیر سخت ټکانو خراب ټکانو
بیا رب العالمین ته نه تپوس کوي تعالی مې وخت په وخت پیغامات نو درکړي، تا ته مې وخت په وخت باندې د خپل دین اهمیت نو ښودلې، تا ته مې احکام نو درکړي. دی ورته وایي ما ته دې راکړي پیغمبران مې نو درلېږلي وي، ولې نه رالېږلي دي، تا ولې نه منل؟ دا بنده بیا په چغو شروع شي یا الله ما په خپل ځان په خپل ظلم کړی دی، ما سره د دې جواب نشته چې دا ولې ما دا خراب عملونه کړي دي. نه رب العالمین ته نه تپوس کوي دا یا حنانو یا منانو आवाज دې راته ولې کو؟ دا بنده ورته وي د یا حنانو یا منانو دا مطلب دی چې ته د بنده تکلیف نه برداشت کې، ته په بنده باندې ډېر مهربان او ته پې خفه کېږي. یا منانو دا مطلب دی چې تا نه به غوستې نیته وله ورکې، نو زما تکلیف ته راته وګوره او جهنم کې ته په لړزان یم راحت راله راکه، تا نه غواړم راله راکه. رب العالمین وتوي جبرائیل علیہ السلام دې ځان سره واله جنت ته بوزو، جنت دروازې ورپسې بند کا. حضور علیہ السلام فرمای دا باغ اخیری جهنمی د یا حنانو یا منانو د برکت او د هغې د وجې نه به الله پاکي د جهنم نه وباسي او جنت ته به بوزي. نو په دنیا کې څونه مشکلات دي د هغې دپاره الله الله ډېر ډېر کوئ، الله ته آواز کوئ، رب العالمین نه غواړئ، هر څه به الله درکوي. د دنیا حاجات وي الله پاک ته یا حنان یا منانو باندې आवाज کوي، رب العالمین بدر له هر څه درکوي. بیا د آخرت د پاره، د آخرت د بربادۍ نه د نجات د پاره، د کامیابو حاصلولو د پاره روزانه هر وخت الله الله کوا او د دین علاوه یا حنانو یا منانو ډیر ډیر وایا. رب العالمین به د هر څه تاسو له درکي. الله پاک دې مونږ تاسو جبې تر او تازه د الله په ذکر باندې جاری وساتي، زمونږ جبې کمې پورې لوندي الله پاک دې په خپل ذکر جاری وساتي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।